دا زموږ سره حذیفه ناسته او کوچر ستاسو په کور کې هم د حذیفه په شان ته کې داسې ماشوم وي چې هغه مسکولر ډسټروفي پیشنټ وي یا د هغې چې کوم سی پی کې د هغه انتهایي ډېر زیاته ریز را روانه وي. نو نن زه د والد صاحب کوچر دغه ویډیو ګوري هغه ته ډېر مبارکباد هم ورکول غواړم، ولې چې ښکاره باره چې ده نو په ده کې خو ډېر یو عجیبه چینجز راغلي دي. خو دې چې کوم سی پی کې ډېر انتهایي ریز به روانه وه، نن د هغه سی پی کې رزلټ هم چې ده نو بالکل نارمل راغلی دی او د ده چې کوم کنډیشن دی نو دا بالکل مخکې ګرځېدلی نه شولو، نن الحمدلله صحیح ګرځي هم لګیا دی. بل د ده چې کومه ناسته وه زیاتر د سی پی کې کوم پیشنټ دي نو هغې کومه ناسته ده او بیا راوچتېدلي نو هغه ډېر مشکل وي. نن درته دا لږ ښایي هم او که چېرې ستاسو داسې څوک په کور کې وي چې هغه سی پی چایلډز دي یا د ډي ایم ډي پیشنټس دي یا د دې سره د سی پی کې کوم د هغې ریز را روانه وي، نو هغې ته زما دا پیغام دی چې هومیوپیتي واحد هغه لاره ده چې په دې کې داسې بیماران یا داسې مرضونه په مکمله توګه باندې ټیک کېږي. نور خو ډېر ما مخکې مو ویلي دي چې ډېرو خلکو فزیوتھراپي کړې ده یا مختلف ډاکټرز نه ټریټمنټ کړي دي او د هغې باوجود هم هغې کې هېڅ قسمه څه افاقه نه ده راغلي یا لږ ډېر چې کومه راغلې ده نو هغه د وخت مطابق راغلې ده او اکثر ډاکټران بیا په دې باندې چې ده نو فخر کوي چې دا زما سره نیک هولډنګ یې وشلو دا وشو هغه وشلو. بعضې ماشومان د عمر په لحاظ سره لږ ډېر نیک هولډنګ کېږي خو هغه پراپر هغه نه ټیک کېږي. الحمدلله هومیوپیتي او بیا حیدر محمد هسپتال کې زموږ کوم سینئر کوم ایکسپرټ ډاکټرز دي د هغې په زیر نګرانۍ کې داسې قسمه ماشومانو یا داسې بیمارانو کوم ټریټمنټ کېږي هغه ډېر په ښه توګه باندې کېږي. حذیفہ د کراچۍ نه موږ له راغلی وو. حذیفہ ذرا آپ کھڑے ہو جائیں نا اس طرف چلے جائیں ادھر چلے جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھ لیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کو ماشاء اللہ. ادھر دوبارہ آ جائیے حذیفہ ادھر آ جائے ادھر آ جائے ماشاء اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ مطلب یہ اس کی واکنگ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا بیٹھ جائیں یہاں پہ بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں تھوڑا سا بیٹھ جاؤ اس طرح. بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب جو سی پی کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس کو کھڑے ہونے میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے. چلے تھوڑا سا اٹھ جاؤ شاباش ماشاء اللہ. یہ آپ دیکھ لیں یہ اتنی آسانی سے یہ ابھی اٹھ بھی گیا اور ماشاء اللہ اس میں جو چینجز آئے ہیں وہ سی پی کے جو پیشنٹ ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مطلب وہ پیشنٹ جن کی سی پی کے بہت زیادہ ریز ہوتی ہے یا اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جو ڈی ایم ڈی کے پیشنٹ ہے مسکولر ڈسٹرافی کے پیشنٹ ہے اس طرح کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی میں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کا کوئی پیشنٹ موجود ہے اور آپ لوگوں نے مختلف ڈاکٹرز کے پاس ان کو لے گئے ہیں اور اس کی سی پی کے یا اس کے علاوہ وہ اس کا جو پوزیشن ہے یا نیک ہولڈنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو کائنڈلی آپ لوگ کسی اپنی نزدیک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جائیے. انشاءاللہ اس کو بھی یہی ریزلٹ ملے گا جو حذیفہ کو ابھی مل چکا ہے. حذیفہ کا جو باپ ہے اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. اور حذیفہ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو ماشاءاللہ. ابھی ماشاءاللہ اس نے ہمیں بھی ہمارے پاس لائے ہیں. اور یہ کہاں سے لائے ہیں آپ؟ کراچی سے. ماشاءاللہ کراچی سے. یہ ہمارے لیے اور ہمارے جو سینئر ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ارشد فرمان صاحب کے لیے بھی اس نے خصوصی طور پر گفٹ لایا ہے. ماشاءاللہ حذیفہ بہت شکریہ. تھینک یو.